من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين إلى أن تقوم الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمون، الله رب العزت اسلام تسر بلندی او الله رب العزت مسلمانانو تسر بلندی او تقویت الله رب العزت ورکړی، لیکن دغه قوت او سربلندی الله رب العزت د اسلام لوجې ورکړی. که چیرې مسلمانان په اسلام باندې عمل کی، د اسلام احکامات عملی کوي او د نبی علیه الصلاة والسلام طریقو باندې عمل کی، کوم فرامین چې نبی علیه الصلاة والسلام ښوولي د خپل امت ته په هغو فرامینو باندې عمل پیرایي امت د نبی علیه الصلاة والسلام، بیا به دغه امت سربلنده او قوت، دغه امت به د روب او دبدبې وړ خاوند وي، دغه امت به بیا په ټوله دنیا باندې حکمران او ټوله دنیا به د دې امت ماتحت وي. لیکن دغه امت چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې، فرامین، فرمودات او د الله رب العزت احکامات د پښو لاندې کړي او احکامات د الله رب العزت باندې عمل ونه کړي، بیا به دغه قوم که دوی دعوه د آخري پیغمبر د امت هم کوي، باوجود د دې نه به دغه د ذلت او د رسوایي والا زندګي تېروي. الله رب العزت په دې قوم باندې، په دې امت باندې چې ځان ته مسلمان یې لیکن اعمال او افعال او اقوال د اسلام په خلاف، عمل او کردار د اسلام په خلاف باندې الله رب العزت په نور داسې قومونه په مسلط کړي چې هغه به دوی ذلیل او خوار. دا د الله رب العزت قانون دی. عزت چې الله رب العزت مسلمان او اسلام ته ورکړی، دغه د اسلام او د دین په وجه سره قلت او کثرت د قوم زیاتوالی او کموالی دغه د عزت سبب نه ده. کم الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي کم فئة قلیلة غلبت فئة کثیره، څومره ډېر وارې ما الله رب العزت فرمایي ډېره وړه ټولۍ، ډېر وړکی جماعت، ډېر وړکی لشکر په لوی لشکر باندې غالب کړی. وجه دغه ده چې الله رب العزت په دین باندې عمل پیراو، د نبی علیه الصلاة والسلام پیروي اختیار کړې وه، د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې په خپله زندګي کې عملي کړي، د نبی علیه الصلاة والسلام احکامات کوم فرمودات چې وو په هغو باندې عمل کوو، د الله رب العزت دین ته خپله غاړه ایښې وه. کله چې انسانیت، کله چې مسلمانانو د خپل پیغمبر طریقې، د خپل پیغمبر فرمودات، د خپل الله رب العزت احکامات عملي کول پرېښودلي دي، امت په ذلت او بخاري کې مبتلا ده. د دغو یوه نمونه نن سبا په فلسطین کې مسلمانان دي. مختلفو ممالکو کې مسلمان د ذلت او د رسوایي او د یهود او د نصاراو ماتحت زندګي تېروي، بلکې په پوره دنیا کې چې مسلمانان زندګي تېروي دغه ټول د یهود او د نصاراو ماتحت، د یهود او د نصاراو مقروض دي، د یهود او د نصاراو د خبرو، د یهود او د نصاراو د احکاماتو لاندې زندګي تېروي. که په ظاهر طور باندې اسلامي ملک ورته ویل کېږي، که په ظاهر طور باندې د هغه ملک
حکمران مسلمانی لیکن د یهود او د نصاراو ما تحت هغه زندگی تیروي. کومه خبره سي یهود کومه خبره سي نصارا د حکمرانانو ته وایي چې په خپل مملکت کې عملي کوي هغه سبا عملي سي. نو د دې نه ذلت او د دې نه لویه رسوایي به د اسلام او د مسلمانانو لپاره کومه یو چې دوی په خپل اسلام په خپل دین په خپل شریعت خود مختار زندگی نسی تیرولی بلکې د غیر خلقو دی محکومی د غیر خلقو دی ما تحت او د یغو احکامات په ځان باندې عملي کوي. نن سبا سي د دنیا د اخباراتو زینت نن سبا سي د دنیا د میډیا زینت ګرځېدلی دغه د فلسطین مسله ده. د فلسطین دغه مسله ولې جوړه سوله؟ دا خو د عربو یو مملکت یو اسلامي مضبوط مملکت په سواو کالونه د اسلام حکمرانان په دې باندې تیر شوي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غوندې حکمران په دې علاقه تیر شوی. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمه الله غوندې زبردست حکمران په دې علاقه باندې تیر شوی. لیکن د دومره زبردست حکمرانی او د دومره اسلامي حاکمانو باوجود دغه ملک ولې د یهودیانو د نصاراو لاس ته وغورځېد؟ ولې په دغه ملک باندې نن سبا یهود او نصارا قابض دي؟ ولې په دغه ملک کې اسلامي خلک مسلمانان د یهودو او د نصاراو د ګوریو نشانې ګرځي؟ ولې دغه ذلیل او خوار ګرځېدلي؟ وجه دغه ده چې د وخت مطابق خلکو او حکمرانانو د الله رب العزت احکامات پرېښول. د وخت حکمرانانو د الله رب العزت د پیغمبر طریقې په خپل زندگی کې عملي کول پرېښول. د وخت حکمرانان د خپلو خواهشاتو او نفسانیو پیروي اختیار کړله. خپل خواهشات نفسانیات د دنیا سره محبت د دنیا د اسباب سره محبت اختیار کړو. الله رب العزت په دنیا کې ذلیل او خوار وګرځول. الله رب العزت دغه فلسطین دغه بیت المقدس داسې علاقه ګرځولې ده چې دغه په یو وار د مسلمانانو لپاره هم مقدس ده، د اسرائیل د یهودیانو لپاره هم دغه علاقه مقدس ده، او د عیسایانو نصاراو لپاره هم دغه مقدس ده. د دغو ټولو مذاهبو جرړې او د دغو ټولو مذاهبو هغه بنیاد بیت المقدس او په فلسطین پورې تړلي. کله چې الله رب العزت عیسی علیه السلام د پیدا کولو اراده وکړه، حضرت مریم علیه السلام دغه د حضرت عیسی علیه السلام مور زکریا علیه السلام په دې وخت کې د مسجد اقصا امام وای، بیت المقدس کې د امامت کاو. حضرت مریم د حضرت زکریا علیه السلام د بیبي د خور لور کله چې پیدا شو حضرت زکریا علیه السلام ته حواله شو په بیت المقدس کې د دې پرورش کې. وخت شپې نه بعد چې کله ځواني ته ورسېد حضرت عیسی علیه السلام الله رب العزت بغیر د پلار نه حضرت مریم علیه السلام ته ورکړ. حضرت عیسی علیه السلام دغلته په بیت المقدس کې د پرورش کېده، په مسجد اقصا کې د پرورش کېده. فلسطین کې حضرت عیسی علیه السلام لوی سوزوان سو پیغمبري میراث. بیا الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام دغلته په فلسطین کې الله رب العزت اسمانو ته اوچت. دغه عیسی علیه السلام به چې کله قیامت قریب سي الله رب العزت به دغلته په بیت المقدس خواته بیا د اسمان نه رانازلوي. دوباره به الله رب العزت عیسی علیه السلام ځمکې ته رالي او دغلته په بیت المقدس کې به آخري علامه چې د قیامت والا راځي د دجال په شکل کې چې په ټوله دنیا باندې به دی اسفار وکړي، ټوله دنیا به د ظلم او د بربریت ما تحت راولي او ټولې دنیا ته به د کفر دعوت ورکوي او د خپلې خدایي دعوه وکړي. الله رب العزت په مختلف اسباب ورکړي، مختلف طاقتونه به ورکړي چې انسان یو طاقتو ته د دنیا هغه انسان چې هغه د خواهشاتو پسې روان وي، په دنیا کې هغه مسلمان چې هغه د مال غلام ګرځېدلی، د دجال په یو خبره باندې به د هغه ما تحت او د هغه غلام ځان. روایاتو کې راځي دجال سره به الله رب العزت یو طرف ته جنت او یو طرف ته به جهنم. د دجال په یو لاس کې به د دنیا خزانې، په یو لاس کې به د دنیا عذاب. لیکن هغه خزانې چې کوم د ده په لاس کې موجود دي هغو خلکو ته به یې ورکوي چې کوم د ده خبره
کوم دی د خدایي دعوه کوي او هغه انسان دغه دجال په خدایي سره ومني، هغه ته به د دنیا اسباب ورکړي، د دنیا مال به ورکړي، د دنیا هغه زینت به دغه انسان ته ورکړي. هغه د کمزوري ایمان وال خاوندان چې د دنیا غلامان هغه به د دجال په یوه اشاره باندې د دجال ما تحت غلامان. دغه دجال چې کله عیسی علیه السلام را نازل په بیت المقدس باندې دجال به خبر روایاتو کې راځي داسې به ویل کېږي، داسې کمزوری کېږي به لکه مالګه چې په اوبو کې واچوي. حضرت عیسی علیه السلام به په دجال پسې روان سي، دجال به په منډو باندې سري. عیسی علیه السلام چې رسېږي مقام لد چې نن سبا اسرائیلو یو ایرپورټ جوړ کړی دی په فلسطین کې، لد ایرپورټ ورته ویل کېږي. د هغه په دروازه باندې چې کله عیسی علیه السلام په دجال پسې رسېږي او دلته به په دجال په نیزه ووایي او قتل وي. مقام لد نن سبا اسرائیلو دغه ځای آباد کړی. اسرائیل چې دغه کوشش کوي چې موږ په فلسطین کې آباد سو، وجه دا ده چې قریب القیامت کله قیامت قریب سي نو اسلام ته به قوت حاصل سي. هغو د اسلام تاریخ کتلی ده، هغو د نبي علیه السلام فرامین کتلی دي، د نبي علیه السلام په هر قول باندې مکمل یقین اسلام به غالب کیږي. لیکن غلبه چې اسلام ته ملاویږي د فلسطین نه به ملاویږي. ځکه مغربیان دغه کوشش کوي، د مغرب د یهودو او د نصاراو دغه کوشش ده چې دوی په فلسطین باندې قابض سي او مسلمانانو ته قوت حاصل کړي. عیسی علیه السلام به دغلته په فلسطین کې دجال قتل. موجوده اسرائیل د دې کوشش کوي چې د دغه جنه مسلمانان ختم کړي، عرب ختم کړي. لیکن فلسطین الله رب العزت فلسطین ته ډېر عزت ورکړی. نبی علیه السلام چې صحابي پوښتنه کوي یا رسول الله رب العزت اول جمعات کوم یو جوړ کړی د دنیا په سر؟ نبی علیه السلام فرمایي بیت الله. الله رب العزت بیت الله اول د ځمکې په سر جوړ کړ. بیا الله رب العزت کوم نمبر کوم جمعات جوړ؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي بیت المقدس. دوم نمبر جمعات چې الله رب العزت قیام ورکړی د ځمکې په سر باندې بیت المقدس. الله رب العزت مسجد اقصا ته وجود ورکړی دوم نمبر. او دغه مسجد اقصا ده چې د مسلمانانو مرکزي تاریخ له دغه ځایه شروع شوی. نبی علیه السلام چې کله د مکې مکرمې نه معراج ته خطوی بیت المقدس ته تلل. د نبی علیه السلام د معراج دوه سفره دي، یو د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته الله رب العزت د معجزې په طور باندې ټول انبیا په بیت المقدس کې جمع. نبی علیه السلام امامت وکړ. نبی علیه السلام د بیت المقدس نه بیا اسمانو ته وخت د الله رب العزت سره ملاقات وشو. دغه بیت المقدس ته چې په آخري وخت کې به بیا اسلام له دغه جنه بهتر کېږي، اسلام به له دغه جنه بیا خورېږي. اسلام ته به الله رب العزت قوت له دغه بیت المقدس نه ورکړي او د اسلام دشمنان به د دغه بیت المقدس له وجې نه الله رب العزت تباه او برباد کړي. کله چې الله رب العزت دغه بیت المقدس په دنیا باندې د داوود علیه السلام په لاس باندې دغه نقشه کېښودل شوه. الله رب العزت ورته وفرمایل داوده نقشه به د تا په لاس کړم، لیکن کامل کوم به دغه نقشه د حضرت سلیمان علیه السلام په لاس. بیت المقدس د حضرت سلیمان علیه السلام په لاس باندې مکمل شو. د حضرت سلیمان علیه السلام په دور د جناتو ذریعه سره الله رب العزت دغه بیت المقدس مکمل. تاریخ دغه خبره راخیستې چې بیت المقدس فلسطین همیشه د مسلمانانو په لاس، لیکن څه وخت مسلمانان چې کله غافل شولو بیا یهود او نصاراو په دې باندې حکمراني وکړه. بیا دغه بیت المقدس الله رب العزت یهود او نصاراو ته کله چې اسلام دنیا ته راغی، نبی علیه السلام دنیا ته راغی. نبی علیه السلام اخیری دور د مدینې منورې ته چې کله راغی، اخیری کال نبی علیه السلام اخیری لشکر اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه دغه منتخب کتبه د دغه لوی لشکر سپهسالار یې زیبه رومیانو سره جنګ. رومیان په دغه وخت کې په بیت المقدس کې اوسېدل، فلسطین کې آباد، لیکن نبی علیه السلام باندې بیماری راغله. نبی علیه السلام د دنیا نه ولاړ. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه پات. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې ابوبکر رضی الله تعالی عنه زید
اسامه ابن زید ته وفرمایل چې ولاړ سه د نبي علیه الصلاة والسلام کوم حکم سو هغه عملي حضرت اسامه ابن زید ولاړ دلته حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه له دنیا نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور راځي حضرت عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې فلسطین باندې حمله وکړه لیکن بیت المقدس کې په دې وخت کې عیسایان آباد دي عیسایانو حکومت عیسایانو سخت مزاحمت تر دې پورې چې محاصره شو عیسایانو تاریخ کتل او د نبی علیه الصلاة والسلام د زندګۍ نه واقف د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو نه واقف حضرت عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ته خط ولیکه چې موږ له تاسو سره معاهده داسې ترسره کړو چې چابیانې د بیت المقدس د دغې علاقې د دغې کلا د تاسې خلیفه حضرت عمر ته ورکوو عمر به پخپله راځي په خپل لاس کې ورکوي عمر رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته خط راځي عمر رضی الله تعالی عنه سره له خپل یو غلام خادم په اوښ باندې سپریږي یو اوښ ته یو غلام دی یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هېڅ پروټوکول نشته ورسره هېڅ لښکر یې له ځان سره نه دی روان کړی دوه په دوه روان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غلام ته یای یو کیلومتر به ته په اس اوښ باندې سپورې یو کیلومتر به زه ځم یو کیلومتر به بیا خالي اوښ بیایي چې اوښ ستړی نه شي ستومانه نه شي تکلیف باندې نه شي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام حدیث شریف ده چې د خپلې سوارلۍ په تا باندې حق سوارلۍ باندې به دومره بوج نه غورځوي چې هغې ته تکلیف ورسېږي هغه هلاکه شي په هغه باندې به په داسې انداز سره سورلۍ کې داسې انداز سره به پرې سپرېږي چې هغې ته تکلیف درد او هغه د هلاکت سبب ونه ګرځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره له غلام روان بیت المقدس ته چې قریب سو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ورته رامخته عمرو بن عاص ورته رامخته عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې ای عمر غلام نه د پاسپورټ کړی ته په پښو باندې روان یې مار دې د خپل اس هغه اوښ نیولی ده دا خو ډېره د شرم خبره ده چې یو حکمران دومره لو خطي حکمران هغه په خپل اوښ یې په مهار نیولی ده او غلام په اس اوښ باندې سپور ده دا ډېره د ذلت خبره ده دا ډېره د ناکاره خبره ده موږ د یو سخت دشمن سره مخامخ هغه به موږ ته ډېر په سپک نظر وکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې ورته تاریخي جمله وکړه چې ای ابو عبیده ای عمرو بن عاص اعزنا الله بالاسلام د اسلام نه مخکې موږ د ذلت زندګي تېروله موږ د رسوایي زندګي تېروله موږ په جهالت کې پراته وو لیکن دومره عزت چې الله رب العزت راکړی دی دا د اسلام په وجه لیکن مسلمانانو دا خبره وارو کچیرې اسلام لمن تاسې پرېښوله الله رب العزت په دوباره تاسې دغسې ذلیله او رسوا لکه څرنګه چې مخکې ذلیله کړې عمر رضی الله تعالی عنه ورغی نصاراو عیسایان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته لاندې پورته ګوري حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پرې جامې اغوستې عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه ورنه چې ولې ما ته ګورو ما په کړو کې څه شی دی ما په جسم کې کوم یو عیب دی یا کوم یو داسې علامه ده چې زه د خپل پیغمبر خلاف په هغه باندې روان یم د عیسایانو علما ورته فرمایي چې ای عمره موږ په خپل کتابو کې دغه خبره لیدلې ده چې کوم کس د آخري پیغمبر خلیفه په دغه ځای باندې راځي او دغه علاقه فتح کوي د هغه په جسم کې باندې هغه په جامو باندې ولس ټاکل لګېدلې ولس پیوندونه به لګېدلې موږ د تا په جامو باندې وکتل چې 14 پیوند دي یو پیوند حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل لاس جګ یو پیوند یې دلته لګېدل ولس پیوند په رسول د نصاراو یقین پیدا شي چې دا آخري پیغمبر خلیفه ده او د ده په لاس باندې ایمان راوړ خپلې چابیانې ورته حواله اسلام په دې باندې حکومت د هغه نه وروسته بیا چې کله اسلام صلیبیان راغله په دې علاقه باندې بیا دوباره صلیبیانو حکومت عیسایان راغله بیت المقدس او فلسطین د مسلمانانو د لاس نه ویستو بیت المقدس قبضه کوي تقریبا 300 کاله وروسته د هجرت نه د نبی علیه الصلاة والسلام 300 کاله وروسته بیا یهودیان راغله دغه علاقه یې قبضه
د دې نه وروسته بیا مسلمانان چې الله رب العزت مسلمانانو یو حکمران د صلاح الدین ایوبی غوندې حکمران الله رب العزت ورکړ. اسرائیل یهود او نصارا او مسلمانانو باندې قسمه ظلمونه شروع بلکې دغه نصارا یهود راوله کېدل چې خپل نصارا هغه اشنایان هغه د عیسی علیه السلام په مذهب چې عمل کاوه هغو ته بیا هم تکلیفونه رسول په خپله باندې نصارا او خطونه حضرت صلاح الدین ایوبی تراولېږل چې د غم نه د مشکل نه مخلاص صلاح الدین ایوبي سره له خپل لښکر حمله په بیت المقدس باندې وکړه فلسطین باندې او د خپل حکومت ماتحت یې راوستو. لیکن د دغه علاقې یهودیان نصاراو د حضرت صلاح الدین نه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې چې کله نصارا محکوم شول د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور نو یو شرط یې ورسره ولیکل چې عمر یو خبره ومنه موږ به چابیان درکو خو لیکن له دې چې به یهودیان باسي یهودیان ډېر خناس او ډېر فتنهګر خلک دي ډېر فتنه غورځونکي خلک دي په خوله باندې یوه خبره کوي منافقت د دوی په وینه کې داخل دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له دې نه یهود وایست کله چې ابو صلاح الدین ایوبي په دې باندې حاکم شو بیا په سواو کړو دغه حکومت د مسلمانانو ماتحت لیکن مسلمانان حکمرانان چې وخت بدلېدو یې دغه رنګه د مسلمانانو حکمرانانو ذهنیت بدلېده یهود او نصاراو په دغو باندې د دوی په ذهنو باندې کوشش وکړه او ذهنونه یې د دنیا په محبت کې د دنیا د خواهشاتو په محبت کې گرفتار. بیا څو سوه کاله وروسته یهود برطانیې دغه کوشش وکړه دغه علاقه د فلسطین یې د خپل حکومت لاندې راوسته او په دې باندې ظلم وکړو بزراو مسلمانان قتل کړل شهادت یې ورسول یتیمان واړه ماشومان زنانه ټول شهیدان. مورخینو لیکلي دي چې په ګلۍ کې به وینې د مسلمانانو بهېدلې لاسونه به کې روان لاشونه به کې روان ماشومان به کې روان او داسې بهېدل دومره وینه په فلسطین کې وبهېدل. کله چې برطانیه بیا له دغې علاقې نه وتله خلکو الزامات پرې ولګول مختلفو ممالکو الزامات ولګول ظلم دی برطانیه چې په دې علاقه باندې راغلی بر صغیر پاک او هند باندې په دې علاقه چې کله د دې حکومت د برطانیې دغه یو کار په دې کې موجود دی چې په کومه علاقه باندې راسي او بیا ځي یو شی پرېږدي د ځان لپاره چې سبا د لاس پورې نیولی او بیا دوباره راسي. علما یو واقع نقل کوي یو سړي کور خرڅ کړی 10 کوټې چا باندې یې خرڅ کړه ورته ویل چې دا نه در باندې خرڅوم خو په دا یوې کې خپل سامان زه به کله کله راځم د خپل سامان دیدار وکړم د ما ډېر زوړ سامان کې پروت ده د ما جامې دي د ما څپلۍ دي د ما د تاریخ سامان کې پروت ده کله کله به ځم ده ورته ویل چې سړي ته دا یوه کمره دي بېتای هغه سړي کور پرې خرڅ کړه 10 کمرې پرې خرڅې کړې لیکن دغه سړی به هره دومره ورځ را روان کور بې ما کمره کړو دې سړي باندې کولی نو د برطانیې دغه قانون ده دغه دستور ده چې دی په یو ځای کې حمله وکړي او هغه د خپلې قبضې لاندې راولي هلته خپل کسان پرېږدي هلته یو داسې کار ایجاد کوي چې سبا دی بیا ورته راتلی شي. فلسطین کې د اسرائیل آباد کړو اسرائیل د فلسطین خپل اوسېدونکي خپل قوم نه ده دا د برطانیې د امریکې او د انګلینډ دغه انګریزان کې آباد شوي دي حالانکې د فلسطین خپله ژبه عرب فلسطینیان هلته عرب اوسي لیکن کوم اسرائیل چې هلته آباد دي هغه عرب نه دي هغه د دغه یورپ نه راوړ شوي خلک د دوی آباد کړي ځکه الله رب العزت اسرائیل ذلیل او خواره ګرځولي دي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې د قیامت تر ورځې پورې به تاسې باندې ذلت مسلط علیکم الذلة والمسکنة الله رب العزت دوی باندې به ذلت همیشه مبتلا لیکن دوی چې خپل عزت طلب کوي او خپل حکمرانی په دنیا کې غواړي د بل چا په مټ باندې د خپل مټ باندې بچا باندې حکمران نشي ګرځېدلی لیکن ډېر هوښیار قوم ډېر ذهین قوم ده دوی د خپل ذهن او د خپلې هوښیاري په وجه سره په دنیا باندې حکمراني کوي. د دنیا ټول معیشت د دنیا ټوله میډیا د اسرائیلو ماتحت دنیا کې څه څومره قوت په اسرائیلو کې د بل چا کې نشته د معیشت په لحاظ سره لیکن د تعداد په لحاظ سره بني اسرائیل ډېر کم یو بني اسرائیل چې الله رب العزت قرآن مجید کې هغو تذکره کړی هغه ځان ته خلک دي د موسی علیه السلام قوم
لیکن دغه موجوده اسرائیل دا انګریزان، دا موجوده اسرائیل دا د امریکې او د برطانیې او د انګلینډ پیداوار ده. دغه د الله رب العزت دشمنان. دغه اسرائیل چې کله 1900 تقریبا 47 دور راغی، فلسطین قبضه کې راغی برطانیې په دور، بیا چې برطانیې وتله 1948 دغه اسرائیل آباد کړ. اسرائیل او فلسطینیان په خپل منځ کې کش او ګریوان. بیا اقوام متحده دغه فیصله وکړه چې دغه په منځ کې دغه ملک تقسیم شي، نیم ملک د اسرائیل ورته ورسي، نیم ملک د فلسطینیانو ته ورسي. لیکن فلسطینیانو دغه خپله خبره نه ورسره منله، علاقه دې موږ ته څرنګه د اسرائیلو ته ورکړه. لیکن د اقوام متحده او د امریکې او د برطانیې په زور باندې هغه علاقه اسرائیلو ته حواله شوه. اسرائیل د تعداد په لحاظ سره ډېر کم و، لیکن فلسطینیان زیات وو او فلسطینیانو ته کمه علاقه میلاو شوه. دوه تقسیمه شول، دلته هم فلسطینیان یو تا د غزې علاقه میلاو شوه، یو د فلسطین په دا بل سر کې شو. لیکن نن سبا چې کوم بربریت ظلم شروع کړی هغه په غزه باندې، هغه یوه پټۍ ده، یوه علاقه ده وړه غوندې چې په هغه کې مسلمانان آباد دي، هغه کې د حماس هغه یو ګروپ د مجاهدینو آباد ده او نور مسلمانان د هغو سره همدرد مسلمانان د هغو سره میلاو شوي دي. په هغه علاقه باندې د مسلمانانو د کفر په دې علاقه باندې جنگ شروع. دغه مسلمانان ولې دلته مغلوبه شول؟ ولې مسلمانانو دغه ذلت شکار شول؟ ولې مسلمانانو لاس نه دغه فلسطین ولاړ؟ وجه دا ولې چې مسلمانانو د نبي علیه صلات وسلام طریقه پرېښوده. نبي علیه صلات وسلام حدیث شریف په خپله باندې نبي علیه صلات وسلام فرمایي، نبي علیه السلام فرمایي لا تزول طائفة من امتي، یو ډله یو امت په یوه طایفه باندې ما داسې طایفه یقاتلون على ابواب دمشق، په دمشق علاقه باندې د دمشق په دروازه باندې به دوی جهاد د الله رب العزت د اعلاء کلمت الله لپاره به دوی جنګېږي، وما حوله ارد ګرد په دې علاقه باندې به دوی جهاد کوي، د کفر نظام د کفر په خلاف باندې به دوی جنګېږي. وعلى ابواب بیت المقدس، په بیت المقدس په دروازه باندې به دوی جهاد کوي او دوی ته به هغه خلک چې دوی ذلیله کوي د دوی امداد نه کوي، د دوی هیلپ نه کوي. الله رب العزت په دې قوم ته دومره قوت ورکړی چې د چا د ذلت په وجه سره دوی نه ذلیله کېږي، دوی به نه پارېږي. د قیامت تر ورځې پورې به دغه قوم موجود وي، اګر که کم تعداد په لحاظ سره به کم وي. نبي علیه السلام فرمایلي دي د قیامت تر ورځې پورې به دغه قوم دغه لښکر دغه مجاهدین موجود وي. نبي علیه السلام بل حدیث شریف حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د نبي علیه الصلاه والسلام چې واورېد د نبي علیه الصلاه والسلام ثوبان رضی الله تعالی عنه یوه خبره کړه: ای ثوبانه، یو وخت راتلونکی دی په تاسې باندې کفار به له هر طرفه چې په تاسې باندې داسې حمله ور لکه یو سړی د موږ او تاسې پښتانه دا وړه مړۍ وړه کې په کاسه کې واچي، بیا هر طرف نه سړی ورته لاس ورته راغځوي خوري. عربو کې دغه مړۍ ډېر عام میلاوېږي، په یوه کاسه باندې لس 12 کسان سره ګرځي. نو نبي علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل چې ای ثوبانه، داسې وخت باندې راتلونکی دی چې د هر طرف نه به کافران په تاسې باندې حمله کوي او داسې وړ حمله به در باندې وکړي لکه مړۍ ته چې خلک راوولي او په کاسه باندې حمله ورسي. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي یا رسول ولې په دغه ورځ به کم مسلمانان به کم مسلمانان به ختم سوي. نبي علیه السلام ورته فرمایي یا ثوبان کم به نه یاستئ، زیات به یاستئ، لیکن د تاسې په زړو کې به وهن ورځار سي. یا رسول الله وهن چاته یې؟ نبي علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل چې دوه یو د دنیا محبت به د تاسې په زړه کې پیدا سي، د دنیا سره به محبت، یو د الله رب العزت په لاره کې د جهاد سره به تاسې نفرت. مرګ به خوند نه درکوي، جهاد به خوند نه درکوي. په دې میدان کې به مړ سم، دنیا به پاتې سي، بیبیانې به پاتې سي، مټرې به پاتې سي، بنګلې به پاتې سي، د دنیا عیب او عشرت به پاتې سي. دغه دوه علتونه به د تاسې په زړو کې موجود سي. نو هغه کافران به په تاسې باندې مسلط سي، کافران به په تاسې باندې حمله ور سي، نو تاسې به داسې شکوي لکه په مړز داسې ډنګان. مسلمان به هلته حاکم په دنیا باندې ګرځي چې دی اسلام ته متوجه شي او په اسلام باندې عمل وکړي. دی د اسلام هر حکم ته سر تسلیم خم کړي، الله رب العزت احکامات ومني. که چیرې د اسلام نه مسلمانان لرې سي بیا به دغسې حال وي. کله به په کشمیر باندې څوک حمله کړي، څوک به دې پوښتنې وامني، کله به په فلسطین باندې کېږي، کله به په لیبیا باندې کېږي، افغانستان باندې، بل ملک مسلمان ملک به نه بهترېږي. وجه دا ده چې مسلمانانو حکمرانانو عیش او عشرت اختیار کړی.
مسلمانانو حکمرانانو ذهنیت یهودیت طرف ته مایله ده، د دنیا اسبابو سره محبت ده. باید مسلمان چې کوم مسلمانان عوام مسلمان دي هغو د دین سره محبت سي، د الله رب العزت د اعلاء کلمت الله سره محبت سي، د الله رب العزت د پیغمبر د احکاماتو سره محبت سي. چې کله دغه دین په انسانیت کې راغی، په مسلمانانو کې راغی، بیا به دغه مسلمانان الله رب العزت حاکمان وګرځوي. ډېر کم خلک الله رب العزت حکمراني ورکړې وه د دنیا، ولې د الله رب العزت په دین باندې عمل. لیکن نن مسلمان زیات ده، باوجود د دې نه ذلیل او خوار ده. ولې د الله رب العزت په دین باندې عمل نشته. الله رب العزت دې موږ تاسې ټول مسلمانان په دین باندې عمل بیا راکړي، او الله رب العزت دې فلسطین ته نور څومره ملکونه چې دي مظلوم دي، ظلم ورسره کېږي، الله رب العزت دې هغو ناصر او حامي سي. الله رب